د ایمان سری د ایمان مطالبی دی لکه یو سړی دکاندار دی د دکاندارۍ سره مطالبه شته کې نشته لکه دکان به کولاوی د خلکو چې کوم ضروری سامان دی هغه به دکان کې ږدي بیا به دکان کې حاضری لګای نو هله به درته خلک څه وایي دکاندار وایي یو سړی دی او په سکول کې استاد دی نو د دې سکول د استادۍ سره مطالبه شته کې نشته دی نشته دی به سکول ته ځي حاضري به لګوي وړو ته به سبق ښیي د هغې یو مطالبه ده دارنګې یو سړی زمیندار دی د زمیندارۍ هم څه شته دی مطالبه شته دی دی یو پټي ته ځي فصل به کري سبزی فصلونه وغیره به کري دته به زمیندار وي اوس زه واما چې زه ایماندار یم او زه واما چې زه مؤمن مسلمان یم نو د دې ایمان څه مطالبه شته او که نه چې زه واما زه ایماندار یم دا ایمان ما نه څه غواړي دقه ځای کې زمونږ دا ایمان په زړه کې زوړ شي بس صرف برای نام ایمان پاتې وي او د ایمان چې کومه مطالبه وي هغې مطالبې طرف ته اړو سوچ نه وي بالکل چېره دا ایمان زما نه څه غواړي قرآن کریم د ایمان ګڼې مطالبې ذکر کړي دي ډېرې مطالبې قرآن کریم ذکر کړي دي عجیبه دي او که چېرته ځنو ته پکې سوچو کې انو بیا وایي وی لالا پکې کېوتی والا زمونږ کلي کې یو سړی سې روزې له تلی و چې ته منځونو کمی او ډېر منځونه یې نه و کړي نو تعلیم کېده نو تعلیم کې واورېدلو چې چا یو مونځ د قصده قضا وکړو د قصده یې څه وکړو قضا وکړو نو یو حقب به په جهنم کې تیری بیا یو حقب سوری 8 کروڑه 8 کاله غوپې به په جهنم کې وي هغه چې دا واورېدو داسې په شا لاړو وی په سید اصغر خان باندې د لرګو د پول نه د 500 ډرو شو نو بیا یې آواز ورکړو وی امیر صاحب وی لالا دې پکې کېوتی والا نو خبره دا ده چې که د ایمان د مطالبو ته وګورو بیا لږ خپل ځان ته وګورو نو لالا پکې کېوتی والا هسې یو مطالبه نیمه قرآن کریم ذکر کړې ده الله تعالی فرمایي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله تعالی د ایمان یو تقاضا ذکر کړي او د ایمان یو مطالبه ذکر کړي چې د ایمان مطالبه دا ده چې د په زندګۍ کې
د په ژوند کې کوم یو مسله راځي، کوم یو معامله راځي، کومه د دې په منځ کې یو جګړه او اختلاف راځي، د دې غم او خادي وي، د دې د بازار معاملات وي، د بازار معاملاتی، د دې غم وي، د دې خادي وي، د دې اسپیټال وي، د دې تاڼه وي، د دې غم او خادي وي، د دې مرګ او جوب لوي، مرګ او جوب لوي، د دې د پټي فیصله وي، د دې د دیوال فیصله وي، د دې د دیوال فیصله وي، د دې په مینس کې څه قسمه تو میں میرالل، څه قسمه اختلافات د دې په مینس کې رالل. نو د ایمان تقاضا دادا چې فردوه الی الله والرسول، مومن دادی چې هغه الله مني او پیغمبر مني، نو د دې منلو تقاضا دادا چې زمونږ دا فیصله به الله کوي او زمونږ دا فیصله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوي. زمونږ او ستاسو غم راغې خادي راله، زمونږ او ستاسو معاملات رالل، اغستل او خرڅي دیوال فیصله راله، چې کوم یو فیصله راله، نو د ایمان تقاضا دادا چې فردوه الی الله والرسول. موږ به دا ګورو چې دې ځای کې د الله حکم او د پیغمبر طریقه څه ده، د الله حکم او د پیغمبر طریقه. موږ چې هر کله دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو موږ الله سره دا وعده وکړه چې الله ستا حکمونه ومنو او ستا د پیغمبر د طریقو د لاندې به خپل ژوند تیرو. دا د ایمان څه ده؟ دا د ایمان تقاضا ده. او سره د دینه الله تعالی یو سخت خبره کوي، وی فلا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون. د دې خلکو صرف دا خیال لې چې ما آمنا وی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دې خلکو صرف دا خیال لې چې ایمان راوړي او صرف ایمان وای نو دا د نجات د پاره پوره دی، او د دې ایمان سره مطالبه نشته. دا ایمان جوړې سغواړي نه، دا ایمان سره مطالبه نه کوي. الله تعالی وای دا چې کم خلق صرف ایمان راوړل دي او بیا چې زندګۍ ته ګوري، نو په سالم ژوند کې ایمان په نظر ناراضي، نه معاملې کې ایمان شتا او نه په سکول کې ایمان شتا، نه په هسپتال کې ایمان شتا، نه په تاڼه کې ایمان شتا، نه په کچرای کې ایمان شتا، او نه د وکیل په فیصله کې ایمان شتا، او نه د جج په فیصله کې سشتا ایمان شتا. ایمان په زندګۍ کې نظر ناراضي، د ایمان په مطالبه باندې روان ندي. نو الله رب العزت یو سخت خبره کوي، فلا نه داسې کار لکه څنګه چې د خلکو دعوه ده چې منګه ایماندار یو، منګه ایماندار یو. وربک استا پر رب می دی قسمی، الله وی استا پر رب می دی قسمی لا یؤمنون، چې په دې کې رتای ایمان نشته، چې ایمان په مطالبه چلیږي نه، نو ایمان پکې نشته. ایمان خو غواړي، ایمان مطالبه غواړي. دا ما یو مطالبه ویلا چې ایمان وای چې حاکم چې دی، بادشاہ چې دی، فیصله کوونکی چې دی، نو هغه څوک دی؟ الله تعالی دی. دا الله کتاب با فیصله کوونکی وي، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت با فیصله کوونکی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما.
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. ما تاسو کې دو سيزونه داسې پرې ښودلي دي چې کله تاسو هغې لره کلک ونیسئ او په هغې باندې روان یې د هغې په مطالبه باندې څه روان یې نو په تاسو باندې به د ګمراهۍ لیبل ونه لګي. داسې به د څوک ونه وایي چې دا بې ایمانه دی، دا به د څوک ونه وایي. دا د ایمان تقاضا ده په قرآن چلیدل او په سنت چلیدل. او دا یوازې په جماعت کې نه ده چې ګینې جماعت کې به موږ د قرآن وایو او جماعت کې به سنت زوتو او چې د جماعت د چاردیوالۍ نه بار شو نو بس بیا خپله خوښه. نه دا د ایمان تقاضا ده چې ایمان مومن په کم ځای کې و نو هغه به د الله تعالی په کتاب چلیږي. نارینه وي زنانه وي هغه چې کمدنو سیاسي وي غیر سیاسي وي هغه مذهبي وي غیر مذهبي وي چې مؤمن او مسلمان ځان ته وایي مؤمن او مسلمان ځان ته وایي هغه به د ایمان په مطالبه باندې چلی. الله تعالی وایي ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا. داسې خلک شته چې د خولې ډوزمار دي او په خولې باندې وایي الله منم پیغمبر منم او جی تابعدار حلال چرګ، خو چې کله د عمل ټیم راشي نو ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. بیا په شا باندې رټلی چې د عمل ځای راشي چې د خپل خواهش مقابله نشي کولی، د خپل عزیزوالۍ مقابله نشي کولی او د خپل کام قبیلې ټبر مقابله نشي کولی. الله تعالی وی وما اولئک بالمؤمنین. د صرف او صرف زبانی جمع خرچ دی. تانوی صاحب رحمه الله تعالی فرمایلی دی یو ځای کې وی الحذر مباش ازا قومی کے میں فریبت، الحذر مباش ازا قومی کے میں فریبت، خدا را بسجوده و پیغمبر را بدروده. وی الحذر مباش ازا قومی کے میں فریبت، خدا را بسجوده محمد را بدروده. وی خبردار خبردار داسې مسلمان جوړ نشي چې صرف په یو سجده باندې الله دوکه کول غواړي او صرف په صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیہ السلام دوکه کول غواړي. صرف وی یاره ما چې کمدنو 1000 ځلې درود شریف وی او غمې د سنتو نه خالی دی، خادیه د سنتو نه خالی ده او زندگی د نبی علیہ السلام د سنتو نه خالی ده، بازار او دکان د نبی علیہ السلام د سنتو نه څه دی خالی دی او دارنګې ټوله زندگی د الله د حکمونو نه خالی ده. د صرف په یو غلط مزبان دی الله دوکه کول غواړي چې الله ګوره ما به جنت ته بوځي مزمد لوکه. او ویلا ځنې ځنې پکې داسي چې بیان کیږي یا څه خبره کیږي نو سترګو کې څه راشي اوښ کې راشي وی ته به څه وایې چې الله رب العزت چې کمدنو یو نیر جوړ کړی دی او په هغې کې د ده د 2 اوښکو څه دی کمی دی چې دی ورته وایي چې دا پکې واخله او چې کله د بیان نه پاسي نو د عمل پکې دوړه نشته. صرف میدانی جمع خرچ دی، میدانی جمع خرچ دی. رونو ایمان رشته ده د الله سره او ایمان رشته ده د پیغمبر سره، رشته ده د پیغمبر سره او دا داسې رشته نه ده چې دا د جماعت تر حده ده، دا په بازار کې او په سیاست کې او په قیادت کې نشته، دا چې ته تر څو پورې ژوندی نو دا رشته ده، دا رشته ده. الله تعالی وایي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا
سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وی مومن خو هغه د مومن خبره د ایماندار خبره چې کله ورته وای دی ځای کې د الله حکم دادی دی وی په جی قربان ما خپل رسم پریښودو، په جی قربان ما خپل لیډر پریښودو، په جی قربان ما چې د الله خلاف سوکو سو هغه څه کړل پریښودل. د ایمان الله وی د مومن اعلان دادی ان یقولوا سمعنا واطعنا، هغه وی بالکل جی تیار، بالکل تیار چې څه تاسو وایئ نو زموږ عمل به هم اکه شانتي وي. هغه د الله او د پیغمبر رشته پالي، څه کوي؟ پالي هغه رشته یصلون ما امر الله به ان یوصل. دا الله او د پیغمبر رشته څه کوي؟ پالي. الله وی کامیاب دغه دی خپل خولې ته، خپل سترګو ته، خپل غوږونو ته، خپل لاسونو ته، خپل مالونو ته، خپل غمونو ته، خپل خادو ته، خپل معاملاتو ته سوچ پکار دی چې آیا دی کې د الله حکم او د پیغمبر طریقه شته او که نشته. رشته په دې پالل کېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا ان الایمان لا يخلق في جوف احدکم. تاسو دکانونو کې اخته شئ، تاسو په پاټو کې اخته شئ، او تاسو په غمونو په خادو کې، او تاسو په ګټلو په بایللو کې، تاسو په سکولونو په تاڼو تحصیلونو کې د دنیا په دندو کې وردن نشئ، نو تاسو نه هیر شي چې زوم د الله بنده یم او زوم د پیغمبر سه یم. دا درته یاد دي چې زه پښتون یم د پلانکي بابا نو سه یم، خو دا نه هیر دي چې زه د الله بنده یم د پیغمبر امتي یم. هیر یې نه ولې د مجلس د غیر حاضرۍ د وجې، د مجلس د څه د وجې مونږ قرآن ته حاضري نه لګو، نو دا زمونږ نه څه شي؟ زمونږ نه هیر شي. ایمان هغه ایمان دی چې هغه بالکل په ټیم عمل په ټیم کې ودرېږي. وایي ته خو ایماندار یې، دې غاړې ته ستا پښتو ده، دې غاړې ته ستا خواهش دی، دې غاړې ته ستا ترور او پپو ده، درې غاړې ته چې کمدنو تروری او ماسی ده، درې غاړې ته بابا او ابی دي، او دې طرف ته الله او پیغمبر دي. کون جیتے گا؟ ایمان راشي دقه ځای کې ودرېږي. وایي څه کوې؟ رایات شو ایمان. ایمان وی زه دا ټول پرېږدم خو الله او پیغمبر نه پرېږدم، الله او پیغمبر نه پرېږدم. دا ایمان دی، دا ایمان دی چې د موقع مناسب نیغ ولاړ دی، او چې سړی دا امیري په هغه خپلې روپۍ غالبې دي چې زما خپل ما ته روپۍ حاصلې شي، که په حلاله وي که په حرامه وي، که د بل په سټ پکې ښودو باندې وي او که د بل په مرای پکې ښودو باندې وي، چې هغه باندې په مرای ګوته کې د مړیږي مړ دي شي، مرداریږي مردار دي شي، خو چې زما خېټه مړه شي، زما خېټه مړه شي. دا خو انسان نه دی، مسلمان خو لویه خبر ده، خو شرمخ دی، سپی دی، دی خو د بل ژوند ختمي خپله ګېډه ډکوي، دا خو انسان نه دی سره. ایمان خو لویه خبره، خپل عزت بچ کوي او بل بی عزته کوي. نو دنه دا هیر دی چې زه د الله بنده یم، د پیغمبر امتی یم. که ده ته دا یاد وي چې زه د الله بنده یم او د پیغمبر امتی یم، نو ته به دا چل نه کولی. نو نبی علیہ السلام ورپسې فرمایي وصل الله ان یجدد الایمان فی قلوبکم، صل الله ان یجدد الایمان فی قلوبکم. دا الله نه سوال کوئ چې الله دا ایمان ستاسو په زړونو کې تازه ساتي، ستاسو په زړونو کې دا ایمان تازه ساتي.
رونو د ایمان د تازګۍ ذریعہ الله تعالی په قران کې ویل دا او دا هم د ایمان یو مطالبه ده د ایمان یو څه ده الله تعالی قران کریم کې فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا الله تعالی وی ایماندار خو هغه چې کلم د دې په مخ کې زمانوم یاد کړي شي الله ویل شي په در پاندې راشي په موږ راځي را پاندې پې راشي او الله تعالی وی ایماندار خو هغه چې واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا معلومیږي چې مؤمن هغه چې قران تبکینی او مؤمن هغه چې په قران پوهیږي نو چې کله قران مجید لوستل شي نو د ایمان راخکاره کیږي او د ایمان را تازه کیږي هغه ایمان را تازه شي د ایمان د تازګۍ ذریعہ قران کریم لوستل دي چې مونږ قران کریم وایو نو تلاوت پورا دی خو چې سړی په مطلب باندې پوهیږي بدقه تلاوت اصل له خو چې سړی په مطلب څه کیږي صحابه کرامو هغه به یو آیات واوریدو یو سورت په واوریدو او پاغي کې به یو انقلاب راغی بدلون براغی او مونږه دیر سپاره قران واورو مونږ کې فرق ناراضي دا ولې دا مونږ د قران کریم په مقصد باندې پوهیږو نه د قران کریم په حقیقت باندې پوهیږو نه هغه به چې یو آیات وینو جړل وې پاغي باندې وا د آیات د وجنه بیهوشی رااله امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د شپې تلاوت کی مونږ کې د آیات وی سورۃ یاسین وی لګیاو تلاوت کو دې آیات لو رسید وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون مجرمانو جدا شي اوس امام سبحانه حالت را مجرمانو جدا شي نو کدا زب مجرمانو کې او په لوي چې جدا شه وامتازوا اليوم جدا شي مجرمانو جدا شي بیا دا په مخ کې تلې نشو دومره غریو نیولې جاړي چې مخ کې نشیتلې د سحر اذان پیوکو ابراهیم نے ادم رحمه الله تعالی تلاوت کی آیات کریمه لراغي فریق فی الجنه وفریق فی السعیر تلاوت کی فریق فی الجنه وفریق فی السعیر یو ډله به جنت کی وی او بل ډله به جهنم کی سوچ سو سره چې یا ابراهیم چې تو په کومه ډله کې تو په دې جوزخیانو کې که جنتیانو کې غریو اونی و مړه یې بند شو جاړي او ټول شپه په تیر شو د سهار اذان په ولې رونو هغه قرآن مجید باندې پویدل دا غي ایمان به قرآن سره زیاتېده قرآن سره به هغه ایمان راښکاره کېده نن مونږ که نارینه دي که زنانه دي نو مونږ په قرآن مجید باندې ځان په قرآن نه پوهېږو د دې وجې نه زمونږ په تلاوت کې زور نشته زمونږ په وینا کې زور نشته زمونږ په اورېدو کې هغه سوچ او هغه طاقت نشته نبی علیہ السلام قرآن کریم وی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه الله بندگان الله وی زما بندگان هغه بختور دي
چې یستمعون القول چې هغوی قرآن پسې غوږ ګرځوي قرآن پسې څه ګرځوي یعنی وایي چې کم ځای به قرآني چې زه یې واورم قرآن پسې ګرځي او بیا اثر دای چې فیتبعون احسنه بیا چې کمدنو خوب سے خوب تر کوشش کوي چې یاره لږ د دین هم ښه شوی لږ د دین هم څه شوی هغه بیا د قرآن کریم د احکاماتو تابعداري کوي په هغې پسې روان یي ورونو زمونږه د بیمارو جړه زمونږ د فتنو فسادونو جړه زمونږ د بې برکتو جړه که زمونږ په ملک او وطن کې بې برکتی دي که زمونږ په کلي علاقه کې بې برکتی وي او بې اتفاقی وي او مونږ یو بل سره مشتو ګریبان یو زمونږ لوی خلک لیډران یو بل له ګریوان ته لاس اچوي زمونږ حکومتي او عوام یو بل له ګریوان ته لاس اچوي او دارنګې زمونږ پلار او بچی یو بل سره ګریوان ته لاس اچوي مشران او کشران د یو بل ګریوان ته لاس اچوي زمونږ د ملکونو نه برکتونه ختمیږي څه ختمیږي برکتونه ختمیږي زمونږ د رزق نه برکتونه لاړل زمونږ د ژوند نه برکتونه او خوندونه لاړل د هغې وجه دا ده چې مونږ د ایمان په تقاضا باندې چلیږو نه مونږ د ایمان تقاضا قرآن دی قرآن مینه ده قرآن الفت دی قرآن برکت تے قرآن رحمت تے د قرآن مجید قانون هغه انصاف تے د قرآن کریم عمل او د قرآن کریم قانون د خیر او د برکت ذریعہ ده د اتفاق او د اتحاد ذریعہ ده رورولي په قرآن باندې راځي برکتونه په قرآن کریم باندې راځي نن د برکتونو قانون د اتفاق او د اتحاد نسخه د یووالي نسخه د مینې او د محبت نسخه هغه موږ او تاسو که حاکمان او بادشاهان دي که هغه حکومتي خلک دي که هغه لاندې عوام دي په جمع باندې موږ د الله تعالی کتاب پرېښودلی دی الله تعالی فرمایلی دي ولو انهم اقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دا برکتونو کتاب دے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم انما المؤمنون اخوة ایمان ضرور والی ذریعہ دا قرآن چی دے نو دا ضرور والی ذریعہ دا دا قرآن کریم انداز دا قرآن کریم انداز حکومت دا قرآن کریم انداز عمل دا قرآن کریم انداز وینا دا قرآن کریم انداز اخلاق آغا نند امت نا پاتی شو او معزز تے زمانے میں تو حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر صحیح ایماندار چیون آغا عزت مند دورو آغا برکتی خلقو هارون رشید بادشاہ یو رزی راو ہوتا وریز رالا وریز رالا نو دور تو قتل وریز تو ایزا وریگا چه کم ځای کې وریږي په دنیا کې نو وریږه ټیکس او خراج به د مال راځي یا د عشر او د زکات په صورت کې او یا د ټیکس په صورت کې هر څه به د مال راځي دلته
د دنیا دومره مال مسلمان سره چې هغې له چل نه ورته چې اوس سره څه سره وکړو. نن ما او ته اغیارو ته لاس نیولي دي، ولې موږ خپل ایمان او د ایمان په تقاضا نه چلیږو. زمونږ چې کم د عزت ذریعه وه، زمونږ چې کم د عزت تاج او د عزت شمله وه، زمونږ چې کم د برکت او د عزت ذریعه وه، هغه موږ او تاسو پرېښوده. موږ او تاسو پرېښودله چې کله قرآن کریم لوستل کېږي د ایمان تقاضا هغه دا ده چې وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاته زادتهم ایمانا. چې کلم په دی باندې د الله آیاتونه لوستل کېږي، معلومه دا شوه چې په مؤمنانو به د قرآن درس کېږي، مؤمنانو ته به قرآن بیانول شي. دویمه دا معلومه شوه چې مؤمنان به قرآن ته کینی، قرآن ته به کینی. او درېمه دا ده چې داسې به ورته کیني چې ځان به پې پویه کوي، ځکه د هغې اثر به دا وي چې زادتهم ایمانا. د هغه ایماني اثرات، د هغه نیک اعمال، د هغه په زندګۍ کې د ایمان نښې، د ایمان قربانۍ، هغه به نورې نورې راځي. ځکه د قرآن کریم دعوت چې دی نو هغه د سر نه چې شروع دی نو الله ته دی. قرآن کریم یو نوم دی آیات الله. څه نوم دی؟ آیات الله. آیات الله څه معنی ده؟ موږ آسان وایو د الله آیاتونه، آیاتونه خو بیا بله معنی ده، ځان له موږ په پښتو کې نه پوهېږو. د الله آیاتونه څه مطلب؟ د الله نښې، الله صحیح ده که نه؟ چې په لاره باندې د څه نښې پرتې وي نو خلک وایي په دې لار باندې هغه تللي دي. قرآن کریم د الله نښې دي، په دې څوک معلومیږي؟ په دې باندې معلومیږي څوک؟ الله معلومیږي. چې کله زړه ته الله کوز شو او کله بنده الله وپېژند او کله چې وپېژند نو مینه به ورسره هم راشي او یره به تې هم راشي. بیا به د الله پېژندلی وي چې الله زما رب دی، الله زما بادشاه دی، الله زما الہ دی. نو د ټوله زندگی به چا سره وي؟ الله تعالی سره به وي. قرآن کریم الله منګ او تاسو ته ښیي. قرآن صفا ویلی دی هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. قرآن کریم صلی راغلی دی. الله تعالی فرمائی چې د خلقو خالق پیژند. څوک پیژند؟ خالق پیژند چې د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکی الله دی. رازق پیژند، مالک پیژند، خو الہ نه پیژند. څه نه پیژند؟ الہ. د دې وجې نه زمونږ کلمه د ایمان چې ده نو پایې کې څنګه دي؟ لا اله الا الله. دا نوی چې لا خالق الا الله، لا مالک الا الله، لا رازق الا الله، نوی لا اله الا الله. الہ څوک دی؟ یو الله دی. دی خلق وی الہ نه پیژندو. څوک نه پیژندل؟ الہ نه پیژندو. نو د الہ خودلو دپاره الله قرآن را لېږلی دی. نو قرآن کریم چې شروع کیږي نو وی الحمدللہ، الحمدللہ. چې ختمیږي نو بیا وی قل هو الله احد. چې ختمیږي نو وی الہ الناس. منگ تا الہ خی او منگ تا اللہ خی. کلمه کم دو ټکی دی، الہ او اللہ، او یو دے لا او بل الا.
د دې کلمې وضاحت دا قرآن کریم کوي داس د کول په کار دی رونو دا خپل کلمه باندې ځان پوهه کول په کار دی قرآن کریم اگر دې دعوت ورکي چې ما او تا ته الله خو چې مونږ الله پیژند نو ارسب آسان شي ټول مسلې چې دي نو هغه به حل شي خو کوم څوک کو پیژند الله رب العزت مونږ او پیژند او الله هم د الہ په صفاتو پیژند چې الہ یک کی आवाज الله دی مونږ الہ نه پیژندلې دا زمونږ ډیره کمزوري ده ډیره زیاته کمزوري او په دې ټکی دا خو ما ویلا خو په دې ټکی دا الله په دربار کې والله کا خلاص شو چې لکه مونږ ته وای قیامت کې چې تا الہ پیژند مو خدای پاک ډیره کمزوري و دې باندې خلاصي دا ډیره د افسوس خبره ده ډیره د افسوس کما دا یو زمیدار ته وایا نو زمیدار چې کوم خپل فن دی نو رمبه پیجنی نه پیجنی لورو پیجنی جغ پیجنی پاله یوي سکی پیجنی په دې پوه شوي دارنګې چې کمدنو غاخای او نور سیزونه چې سدي هغه ټول د زمیندارۍ سامان سکی ډاکټر صاحب چې دی هغه انجکشن ډراپ او کیلونا دا ټول سیزونه سکی پیږي سکول استاد ټیچر صاحب هغه چې کمدنو پین پنسل ورک بورډ دا هر یو څیز سکی پیژني د خپل سیز چې کم دی هغه ټول سکی پیژني دا یو مسلمان دی چې د مسلمانۍ چې کوم اصطلاحات دي نو هغه نه پیژني د مسلمانۍ چې کوم ځینې څیزونه دي هغه نه پیژني لکه اوس مسلمان ته وایي چې په ما باندې توحید منل فرض دي و یا توحید به چېرته کاکای نو توحید به کاکای چېرته او چې ورته وایي زمونږ د ژوند د قانون نوم اسلام دی نو اسلام سی اسلام کاکا یادی کہ اسلامی آباد یادی په اسلام ټکی نه پوهیږو کوتوای چې د کلمې مطلب دا دی چې الوهیت صرف د الله دی نو الوهیت نه پیژني دا ګوررونو دا مو چې دا عربي ده او موږ به چې کمندونو په د قیامت پر از دا خلاص شو چې موږ چې کمندونو بس یرا کمزوري وا او زه به دکان دتلم خو الله کې په خلاص شو دا غپ نه لګو دا زمونږ کار دی زنانه دي هغه چې کمندونو خپل ټول سيزونه هر شی پیژني کله میک اپ سامانونه دي دا غي ټول نمونه ولسکیږي ورزي هر څو ولا ورزي کله کالو کې دي کالی پتری دي نو غوګونه ته چې هغه ته سوي پوز ته چې هغه ته سوي پتندي چې دی هغه ته سوي غاړه ته چې هغه ته سوي دا ټول نمونه ولسکیږي ورزي ولا او پیجنې مسلمان هغه چې کمنن تر اوسه پورې د موږ د کلمې دوه ټکي دي الہ او الله الله الہ بل نشته الہ صرف الله دی چې الہ دی نه پیژندلې څنګه به وای چې دا نشته او صرف سره الله دا موږ تر اوسه نه پیژندلې او زه دا تخیم هم نه ته دا مو وایم خو زه ته صرف دا وایم چې د دې وجه صدا زکه چې زمون وجه اداره چې مون قران ته نه کینو ک سکولیان یو ک کالجیان یو ک امیران تبلیغیان یو ک طالبان یو ک مولیان یو ټول مون قران ته نه کینو چې قران جمعات کی شروع شي ټول یو طرف ته او بل طرف ته روان شي یو طرف ته او بل طرف ته روان شي د دیو جناز زمون په زړونو کې د پیغمبر او د الله چې کوم مقام په کار دی هغه نشته هغه نشته دی ولی نشته چې مقام په څه پیدا کیږي نو هغه له خواله ناراضو هغه له خواله ناراضو د الله تعالی کتاب لا وخت ورکول دا په مؤمن مسلمان ضروری دي چې د الله رب العزت کتاب لمنګ او تاسو وخت ورکو ټیم ورکو د الله تعالی کتاب لا او د الله رب العزت دا کتاب زده کو
نه سکولیان مابتی، نه کالجیان مابتی، نه مولان مابتی، نه طالبان مابتی، نه تبلیغیان مابتی، نه حاجیان مابتی. د دې کتاب په باره کې به د ټولو نه تپوس کیږي، ټولو نه به تپوس کیږي. نو دا قرآن کریم موږ ته الله ښیي، او چې کله دی الله وپېژنده بس مسله حل شو. چې کله وپېژنده نو بس چې پېژنګلو راله چې اله څه شی دی، د ژوند ذمہوار دی. د اله لنډ مطلب هغه دا دی چې ټول احترامونه د کم ذات کیږي او ټول قوانین او د کم حکومت د کم ذات منل کیږي، هغه ته اله وي. عبادت او حکومت چې د چاوي هغه ته اله وي. بیا سوچو کا عبادتونه او حکومتونه نن ماوتا د سشي کو او څنګه کو، دا سوچ پکار دی. قرآن کریم منگ تا اللہ خیرونو داز دا کول پکار دی. نو چه ختمه نو بیام اللہ طرف تداوت ورکی. وی قل هو اللہ احد، وایا دا خبر او بس کوائی ما. هو اللہ احد لویا دا شان خبر دا. اللہ احد اللہ تعالی دے یکیو. اللہ الصمد اللہ دے پورا کون کے دا حاجتونو، دا ټول مخلوق ټول حاجتونا پورا کون کے یو اللہ دے. لم یلد ولم یولد، نا اللہ سوک زیولی دی ولم یولد، او نا آغاز زیولی شوی دے. یعنی نا اللہ پلار دے او نا بچے دے، نا اللہ تعالی پزای سوکشتا او نا اللہ د بل چا پزای شوی دے. ولم یکن له کفوا احد، او نشته دے برابر دا اللہ ایسوک، نہ مالدار نہ نسبدار او نہ عہدہدار، ایسوک دا اللہ برابر نشتا. چاگر دا اللہ برابر شی، نا لکانو نہ جنکای نہ مالونا نہ دولتونا، دا اللہ برابر نیوی چی تور سرا دا اللہ پشانتی مینو لری او تو سرا دا اللہ رب العزت پشان تعلق ساتے او تے آرڈر و حکم دا سیو مانی لکا سنگ چی دا اللہ مانی. نولم یکن له کفوا احد، دا اللہ برابر ایسوک نشتا. دا لوی دولت تے ایمان. نو شیطان او شیطانی قوتونا اغی محنت کئی چتا دا قرآن نواڑی، اغی محنت کئی چتا دا دین نواڑی، اغی محنت کئی چتا دا ایمان نواڑی. نو اللہ توایا چھ ماد دی سیزنونا اساتا. قل اعوذ برب الفلق، وایا چھ زپنا غوارم پر رب دا سبا، پر رب دا رنا باندی. یا اللہ زمانگ دا جوان تیاری ختم کا و رنا راولا. من شر ما خلقا، دا شر دا آغنا چی اللہ دی پیدا کری. ومن شر غاسق اذا وقبا، او دا شر دا تیاری نا چی کل را خورشی. نو اللہ منگتا چی ایمان بیان کیگی او منگتا چی دا قرآن بیان کیگی. نو پا منگ بانی تیار مراولا چی دا قرآن عالم او دا قرآن بیان کون کے زمنگ نلالشی او منگ بی قرآن پاتشو. پا منگ بانی تیار مراولا. ومن شر النفاسات فی العقد، او دا شر دا پکو او انکو نا پا غٹو کی چی کوڑی او منتری کئی او دا خلقو ایمانو نا خرابئی. ومن شر النفاثات فی العقد، او دا شر دا پروپیگنڈو کو انکو نا پا مجالسو کی پا بیٹکنو کی. ومن شر حاسد اذا حسد، او دا شر دا کی نگرنا چکل کی نشورو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، وایا چیز پناہ غوارم پر رب د خلقو.
مالک الناس په بادشاہ د خلقو الہ الناس په حاجت سر کون کی د خلقو دا الله درې صفاتونه ویل او دا ډیر ضروری وو د شیطان نه چې بچ کیږي د دریو صفاتونو وسیله الله ته پیش کا او په دې دریو صفاتونو ځان پویا کا یو پر رب باندې چې رب ستوي انتظام چلون کی تا سمون کی تا مالک بادشاہ ته وي الہ د مینې د یری او د تامې ځای ته وي چې د مینې د یری او د تامې ځای وي نو انتظام چلون کې د انسانانو اسوکته الله بادشاہ د انسانانو سوکته الله او د مینې او د یری او د تامې ځای سوکته الله چې دا درې دی ومنل نو الله توای الله ستاسو د دریو صفاتونو وسیله چې ما د شیطان نه بچ کا من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی پټی دن کی را پټی دن کی نا چې الله یادای نو بیا پټیږي نو الله یادوا دا نه چې تا غانې او بجان راغستی دي او بس موبایل کې فیسبوک دی او نیټونه دی یو سو بل سو چې الله رب العزت یادای نو د شیطان نه بچي یعنی چې الله د نه یریږي نو شیطان بچ کمندنو خړتم را وګت کړی او هغه به تباہی او بربادی بری الله مې روا الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چې په سينو د خلکو کې من الجنه والناس د پیریانو نه او د انسانانو نوم په انسانانو کې امداسې پرزي او نسخي ملاويږي چې هغه خلق د الله د دین نه د قران نه او د ایمان نه بندي نو الله د دغه نسخونه مې وساته کا پیریانو کې وي او که انسانانو کې وي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين آمین د ټولو د مبارک شي نارینا زنانا چې کوم په درس کې شرکت کړل او کوم نن چې کوم نن راغلي دي د مقام ته الله دې ټولو دراتل قبول کړي او الله دې ټولو دې ثوابونه ورسي الله دې ټولو نه خوشاله شي صلی الله تعالی دعا وکړي یا رب لك الحمد كما انت اهله